الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. مال حرام حواله سره یو دوه کلیپو کې مخکې رئیس ارشي اوس بدترین اثرات انسان باندې چې قرآن ته سترګې وکړئ ډېر زیات احادیث ته سترګې وکړئ ډېر زیات حدیثونه دي باندې راغلي دي چې رزق حرام مال حرام انسان زندگی کې انسان مرگ نه بعد قیامت پورې انسان بعد اثراتو سره روبرو کوي. یو څو اثرات طرف ته دې کلیپ کې هم اشاره کوم. یو اثر د مال حرام اندازه چې انسان کا نیک عملونه کړي وي نیک عملونه د انسان ضایع کېدای شي نیک عملونه انسان خرابېدای شي مال حرام واجنه رزق حرام واجنه حرام ګاټي واجنه. پیغمبر اکرم یو حدیث دی چې پیغمبر یې چې ان قوما یبعثون یوم القیامه ولهم من الحسنات امثال الجبال فیجعلها الله هباء منثورا. قیامت ورځ به یو داسې ټولای باوي چې هغه به دوره نیک عملونه کړي دوره ښه کارونه به کړي غرو په شانتې خدای به هغه بالکل لوګای کی ختم به کی. ثم یؤمر لهم الى النار بیا به هغوی ته امر وشي چې جهنم ته یې بوځي. فقال سلمان صفهم لنا. سلمان ته یا رسول الله دا خلک موږ ته وښیه چوک دي. پیغمبر دی فقال اما انهم قد كانوا يصومون ويصلون. داسې کسان دي چې دنیا کې روژې ساتل یا لمنځونه کول کار خیر کول او ښه عملونه یې کړي وو خو لیکن اذا عرض لهم بشيء من الحرام وثبوا عليه. کله به حرامو پیشکش ورته کېدو هغوی به قبلولو یا به کله حرامو باندې ویرغله هغوی به حمله ور باندې کوله. حرام به حاصلول حرام به خستل حرام به ګټل حرام به راوړل حرام به خوړل. دا داسې کسان دي. نو داسې کسانو قیامت ورځې څومره عملونه عبادتونه بندګۍ خدای ته کړي وي ضایع کېدلې خطره او امکان شدید دی. یو بل شی چې انسان زندګۍ کې مال حرام بد اثر چې هغه دی چې انسان عمر و مال ضایع کېدای شي عمر انداسې به تیر شي مال به انداسې ضایع شي. مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې چې ډېر عجیب حدیث دی. مولا من کسب مالا من غیر حل سلط الله علیه البنا والطین والماء. مولای چې کوم کس مال حرام وګټي مال حرام حاصل کی هغه باندې خدای خخت امارات او اوبه او خاوره مسلط کوي. څه مطلب؟ علما دي کې کله بحث کوي مطلب دا دی چې هغه کس به عمر بر انده واخله جوړ کا ړانګ کا جوړ کا اندغو کې به لګي پیسې به ګټي اندغه تعمیراتو کې به خرج کوي لګوي به ټول عمر به تعمیراتو کې تیر شي ټول پیسې به تعمیراتو کې ولګيږي ړانګ به کې جوړ به کې ړانګ به کې دغه ځکه کور جوړ کا دغه ځکه جوړ کا ټول عمر به اندغ کې ضایع شي. مطلب چې ته پیسې به کار خیر کې کار نیک کې اخرت والا بد ولا بعد ولا کار کې استعمال نشي عمر به اندازه ضایع شي پیسې به اندازه ضایع شي. یو دین علاوه یو بل څوک اثر دی هغه د مولا حدیث دی چې هغه د مشیانه دی چې هغه رزق حرامي مال حرامي ګټه حرامي لیس من شیعتي من اکل مال امرئ حراما. هغه شیانه دی چې هغه د پردای مال وخوري حرام مال وخوري رشوت سود یا نورو ناجایز طریقې څخه پیسې ګټي. هغه نه علاوه یو بل نقصان دا دی چې انسان عاقبت خرابېدای شي اوسه انسان انجام بد وتای شي مال حرام واجنه. حدیث دی چې کوم کس حرام خوري هغه عاقبت ښه نه وي. لکه څنګه تاسو شریک بن عوام علیه کتاب اورېدلی وي چې بني عباسو دور کې عالم و ډېر رسېدلی کس و چې هغه ته پیشکش وشو قاضي جوړ شه انکار یې وکړو پیشکش ورته وشو چې دربار کې د بادشاه بچیو ته سبق انکار یې کولو چې نه سوال نه پیدا کړي چې زه د بادشاه دربار کې حاضرېږم ظلم کې شامل شوم. بیا هغه ته پیشکش وشو سره سم اوسه یو ټایم مړۍ وخوره چې وا حرامه مړۍ وخوړه بادشاه سره ظالم سره. هغه نه بعد هغه بچیو ته سبق تعلیمه شروع کړلو قضاوت یا قبول کړلو دې حده پورې چې واورېږي پیسو باندې بیت المال کې هغه سره منشي سره خزانچي سره کم او زیاتو پیسو باندې لنجا و پیسې وي کامې دي خستې نه هغه ورته انداوله چې خپل غنم خود نه دي راوړي پټیونه چې مو باندې دومره زیات غصې کوي او جګړه مو څه کوي ورته چې غنم نه مو خپل ایمان تاسو باندې خرڅ کړی دی. نو یو اثر یې دا دی چې انسان عاقبت خرابېدای شي انسان انجام بد وتای شي. یو بل اثر یې دا دی چې ملایکو لعنتو کې پټ وي انسان. حدیث دی چې کوم کس حرام خوري هغه باندې د اسمان ملایکې خدای ملایکې لعنت دی. اخیری هغه طرف ته اثر طرف ته اشاره کوم یو اثر دا دی چې انسان بهشت نه محروم کېدای شي. هغه سکه هغه حرام خوري حرام ګټي حرام راوړي هغه بهشت نه محروم کیږي جهنم ته تللی شي جهنمی جوړېدای شي. پروردګار عالم نه
دعا کوو چې خدای د مو مال حرام نه وساتي او خدای د مو ته حلال رزق نصیب کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.